الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس یو انسان اور یو مسلمان دپارا یو سو خبره منل هغه تسلیمول اړیر ضروری وي هغه د ویلی شي ایمانیات او د هغه بنیاد په دې چې زه الله منم اکیدو هغه داسې یو ذات دی چې نه جسم دی او نه جوهر دی هغه د چا نه پیدا نه دی او نه د هغه نه څوک پیدا دي هغه په سترګو لیدی نشي په دې جهان کې هغه وحده لا شریک دی دا هغه په شان بل څوک شته دی نه دا هغه په شان کارونه څوک کولی نشي دا بنیادی خبره ده دا به دې مني دا هغې نه پس په بیا دې نور خبرې مني رسول به مني ملائک به مني کتابونه به مني قیامت به مني خو بنیاد په توحید دی چې دې الله ومني نور خبرې به دې مني بیا او چې الله نه مني وی رسول منم قیامت منم دروغ وي دا خبره هم الله کړې دي چې تا هغه نه منې نه دا څنګه منې نه بنیاد د ایمانیاتو زمونږ د مسلمانې هغه د الله په پیژنګلو دی زه اول هغه او پیژنې د هغه په مقام پوه شي نه د هغه په قدر به پوه شي او تا ته به پته ولګېږي چې دا حکمونه منل دا ضروری دي سړی به پوه شي نه الله په ذات کې یو دی ذات یو والی څه مطلب دی دا هغه په شان بل ذات کې دی نشي دا خبر به ذهن کې کېده بل هغه د صفاتو لحاظ سره یو دی د صفاتو لحاظ سره یو کېدل دا معنا چې دا هغه کم کارونه دي دا هغه کم صفاتونه دي دا صرف هغه دي هغه شان کارونه هغه شان صفاتونه دا ببل چا کې نشي راتلې دا کار دی باران ورول دا کار دی رزق ورکول دا کار دی اولاد ورکول دا صفت دی بغیر د غوږ اوریدل دا صفت دی بغیر د سترګو لیدل او د هر ځای نه لیدل تیاره او رڼا هغه ته یو برابر دا صفت او دا کار په بل چا کې نشي راتلی هغه د صفاتو لحاظ سره داسې یو دی د صفاتو تقاضې لحاظ سره هغه یو دی څه معنا مثال په طور دغه صفت اولاد ورکول دا صفت دا دغه کار دی د خدای توپ کار دی ته وي الګوي الحمدلله معنا دا شو ټول د خدای توپ کارونه الله لدی
خدای توپ کار څه ته وایي؟ خدای توپ کار دی ته وایي چې الله یې کړي نور څوک نشي کولی، اولاد ورکولی، باران ورولي، زو پسې نور نه، دا ټول غلي دي. اوس د خدای توپ چې کم کارونه شو د هغې تقاضا څه ده؟ هغه زما ستا نه څه غواړي؟ د خدای توپ کار دی د هر ځای نه اورېدل، بغیر د آلې نه اورېدل، په هغې پوهېدل. الله یې اوري، د یو میږي م اوري او د یو انسان چې روړی وي او چغې وي هغه م اوري، د یو پښتون م اوري او د یو چیني م اوري، د یو عربي م اوري، په دې ټولو ژبو هغه پوهېږي. او هغه ته د لوسپیکر او د ټلیفون او د موبایل او د دې شیزونو حاجت نشته، که ته په زړه کې پټ وې نو هم پې هغه پوهېږي. د دې صفت تقاضا دا ده چې الله یې اوري، د هر ځای نه اوري. نه موږ په خپل تکلیف کې هغه تکلیف چې انسان هغه نشي لرکولی په هغې کې الله ته آواز وکړو، دا د دې صفت تقاضا ده. دا زموږ نه څه مطالبه کوي. الله هر ځای نه ویني، بغیر د آلې نه ویني، بغیر د سترګو نه هغه ویني، ګوري. د دې صفت څه تقاضا ده؟ هغه ما ته ګوري نه چې زه څه بېایماني نه کومه، زه څه دو نمبري نه کومه. هغه زمانه تپوس وکړي دا دنیا د هغه ده او په دې د هغه نظام چلیږي او دا هغه ګوري. خلک وایي دې دکان کې غلا ونه کې کیمرې لګېدلې دي، وایي کیمرې لګېدلې دي. نو موږ ته هر وخت کیمرې لګېدلي، دا موږ هر کار هغه په نوټس کې دی. سړی دوکه شي چې یاره څو خوشته دی نه کار وکړه، ولې نشي ته؟ ته که یو یې دویم دی رب دی، که دوه یې دریم دی رب دی، چېرته یې هغه د سره دی. الله هر ځای موجود دی، مطلب دغه قدرت، دغه طاقت، دغه علم، دغه باچایي هر ځای موجود ده. دغه ذات چې کوم دی د عرش نه پورته دی، عرش د پاسه نه، د عرش نه پورته دی. نو دا بنیادی خبرې چې دا موږ وایو آمنت بالله، ما ایمان راوړی په الله. نو الله بارکه معلومات لرل دا په موږ فرض دي، دغه پیژنګلو دا فرض ده. نو الله ذات وجود دغه شته دی، څنګه چې دغه د شان مطابق دی. موږ ته پته نشته دی چې دغه وجود هغه څنګه دی. هغه واجب الوجود دی، هغه په خپل موجود د مخکې نه، د ازل نه. که د ځمکه اسمانونه نو د هغې نه پخوا الله وو. الله به وي که ځمکه اسمانونه فنا شي، الله نه فنا کېږي. دا صفت په بل چا کې نشي راتلی چې یو سړی ولګي چېرې زمونږ دا بګوان دی دی داسې نه به داسې زمانه وه چې دا بګوان دی نو و چا جوړ کړی دی که نه. یو سړی پلانې قبر پلان کې ولی، دا زمانه وه چې دا ولی دی نو، دا قبر نو دی د چا نه پیدا دی، د پیر بابا پلار دی سید قمبر علی، دا غم پلار دی چا نه پیدا دی. نو الله خو چا نه دی پیدا، لم یلد ولم یولد. نه هغه د چا نه پیدا دی او نه د هغه نه څوک پیدا دی. د خدای توپ په فارموله باندې دی پیر بابا بالکل نه فټ کېږي. که بھگوان پې کې دی په دې فارموله نه فټ کېږي پې، که پیغمبر پې کې نه فټ کېږي، که بل انسان پې کې نه فټ کېږي. هغه ناقصه دی، هغه چا جوړ کړی دی، پیدا دی، د اوبو نه پیدا دی. الله په خپله پیدا معنا چا پیدا کړی نه دی. شیطان وی انسان سره دوکه کوي که نه، ته چا پیدا کړی؟ الله پاک پیدا کړی. مو دا مور چا پیدا کړی؟ الله پاک پیدا کړی. الله پاک چا پیدا کړی؟ دا حدیثو کې شته. شیطان سړي سره ګوته کوي، په سوچ کې باندې کفر ته بوزي، ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا الله چا پیدا کړی؟ دې نه باخوا نه دی، دې نه اخوا دا خطرناکه ایریا دا خرابېږي به. دې نه به اخوا نه دی، انسان سړی شیطان سړی گمراه کوي. شیطان او پیژنه، شیطان زمون دشمن دی.
شیطان د انسان ښکاره دشمن دی. دی وی چې زه جهنم ته ځم کافر یم، الله خو په ما مهر والی دی، خو یوازې ولې لړ شمه؟ ځان سره څوک بوځه که نه. هغه لومبړه وه که څه شی و د هغې کور روان و. تاسو مشهوره کیسې ده، په لاره روانه ونه ونه کې څه چلو یو جاله وه که نه، چې په ما خوښ هم روانه ده، خو هغې ته هم خپې ور واچوله، جاله یې له کتر وویشته. ته به رانه ولې ښه وخت تېری. شیطان دا کار کوي. عدو مبین ته قرآن ویلی دی، دې ته به توحید نه وباسي. شیطان او دا څومره چې د ده ایجنټان دي، دی سړی د توحید نه وباسي، سړی نه د الله یووالي، د الله پېژنګلو، دا د ذهن ناخواږي، بله غلطې نظریې جوړي. دا کومې خبرې دا د ما وکړه، درې بنیادي خبرې شروع نه. الله پېژنګلو یعنی د هغه ذات کې یو دی، صفت د هغې کې یو دی، د هغه صفات بل چا کې نشته، او هغه صفاتو تقاضا دا ده چې موږ په دغې ذات او صفاتو کې الله سره شرک نه کوو، یعنی بل چا له هغه صفتونه نه منو. موږ دا نه وایو چې پلان کې د دې ځای نه اواز اوري چې زه ورته چغه ووامه یا پیره بابا هغه اوري، خو تا خو د الله په شان دی کاغه. اورېدلو صفت د چا و؟ د الله نه و، د هر ځای نه اورېدل. نه تا د الله د اورېدلو په صفت کې هغه الله سره شریک کو. که ته وایې هغه ما ته ګوري، که زه دې د سروانې وکړم ما ته پیر بابا ګوري، یا کاکا صاحب راځي په ما باندې کټه لوړې کوي، ښه نه هغه نیکه دی د هغه دی نه ګوري. یو انسان مړ دی په خاوره کې پروت دی، د الله ولی دی، او ته هغه د خدایتوب په درجه باندې کښېنې، ته د یو صفت د وجې نه هغه نشي کتی. زه یو ټیسټینګ کوو، ته وګوره تا ته ښکاري کاکا صاحب وی؟ تا ته ښکاري؟ نه ښکاري. نه دا خو ته مړ بیا هغه ژوندی دی چې هغه ته ښکاري، ته ورته نه ښکاري. عقل هم څه شی دی که نه؟ عقل نه به تپوس نه کوو که نه؟ عقل نه به تپوس کوو که نه؟ ښه بعضې څیزونو کې به عقل استعمالو. اوس د بیخان کې واده و، زه راتلم واپس یې که نو کټ کې یو بابا پروت و، بیان یې لګولو، وی په قبر چې بره چنچڼه کښېني وي قبر والے پېژني. تاسو خو پوهېږئ که نه دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ ما زه یې نه پېژنم، تاسو یې پېژنئ، خوا کې درسره کښېني ته یې پېژنې چنچڼه ده، نو هغه مړ یې څنګه پېژني؟ ما په دې پوه که ته بوتاوه خورې که ته انسان یې. دا خبرې غلطې دي. دا الله پاک صفات او د صفاتو تقاضا دا مخلوق له مه ورکوې، دا خو ځان په خپله خرابوې، دا ځان په خپله خرابول دي. یو انسان که دا وایي چې د الله پشان بل ذات ته یا داسې کارونه کوي، هغه پشان دی، نعوذ بالله که نه، دا شرک دی په ذات کې. شرک معنا الله سره بل سیز شریکول. دا دکان زمونږ د شریک دی، دا پټې زمونږ د شریک دی، مونږ شراکتیانو. همدغه معنی ده که نه؟ یو سړی الله سره په ذات کې یو سیز شریک کی، شراکتی کی چې دیم دغه پشان دی، شراکتی شو. دا کار چې چا وکړو دا سړی که دی د کسته کوي، د پوهې باوجود یې کوي، دا مشرک دی. د کسته یې کوي، هغه پوهې دی چې دا څه کومه. نه الله قرآن کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله دا نه بخي چې شرک ته وکړی شي د هغه سره، الله شرک نه بخي. او یو که سړی بې وقوفه دی، نه پوهېږي، او ځي کبر لذي په ځان ګټې مږي، په ځان کاڼي مږي، او وایي چې دی دغه کوي، دی مونږ ښه کوي، دی مونږ ته ګوري که نه، زمونږ د کور د خوړ په غاړه دی، نو چې مونږ ځو راځو نو دی بچی د اوبو نه. دا چې خپل نظریات دي که نه، لکه مونږ مړي ته محتاج شو، خورې په مونږ اړولي، لامبولې مونږ دی، به اوس مونږ ساتي. خیال هم دی انسان بې وقوفه شي. یو سړی لامبولې نشي تاوه لامبو، کپړې دی ورته واچولې، ورکوز دی که اوس ورته وایې کوه، اوس یې ماله کوه، څنګه دلې کوي؟ دې کې زموږ عقل پیل شي.
نه چې ته د شریک کو چې دا کارونه کوي شرک ته وکړه ناپوهه دی جاهل دی نه پوهېږي دته موږ مشرک نه وایو یو سړی ناپوهه دی دی پوهېږه یو سړی ناپوهه دی نه پوهېږي بعضې زنانم نه پوهېږي هغې وایي که دا مونږ ځو او دا صحیح کار دی قبر له ځو هلته کې هغه ته ووایو دا کار وکړه دا به صحیح کار نو دا صحیح کار نه دی که نه دا د مسلمانۍ کار نه دی دا خو د کافرو کارونه دي دا د یهودیانو کارونه دي نبی سلام چې وفات کېده نو خیرې کولې یهودیانو ته یا الله پاکه په دې لعنت رولېږي ولې دوی د پیغمبرانو د قبرونو نه جماعتونه جوړ کړو هغې ته به سجدې کولې نه دا کار د چاو قبر نه سجدګاه جوړول جی سر السلام علیکم سجدګاه جوړول کار د چا دی د یهودیانو مسلمانان د قبرونو نه سجدګاه نه جوړوي پیغمبر 63 سال عمر دی درش پیته ته په دې کې وښیه که نه چې تا هغه قبر ته خلک بولي چې راشه قبر نه وغواړو چې ته دا ویلي دي چې دا سراشه یا پلان کیږي کې مزار دی هلته ورشه بزان باندې کاڼ ومږې یا د جنډه وخېلوي چې ته یې کړي دي نه دي کړی که نه نو موږ څه وایو زموږ ستاسو مشهوره خبره سره زموږ ستاسو کامیابي پسې کې ده د الله رسول خبرې او طریقې منلو کې هغه طریقه کې دا شته دی دا طریقه غلطه ده په دې باندې دا ورونه خويندې پوهېږي چې تاسو نه پوهېږئ د الله بندګانو دا منځونه دې دوړه کېږي دا حج دې دوړه کېږي دا عمره دې دوړه کېږي دا روژې دې ختمېږي کم سړی چې شرک وکړو په شرک باندې مړ شو الله په ده باندې جنت حرام کړی دی جنت ته دې نشي تللی شرک څه دی شرک نه تاسو ته وایي چې د الله په کارونو کې ته مخلوق شریک کړي د الله کار دی اولاد ورکول ته وایې چې نه ما په باباګانو غوښتی دی دا شرک دی که نه خیراتی پیسې ورکول د الله په نوم دا عبادت دی که ته د بل په نوم خیراتی پیسې ورکې چې د پیر بابا په نوم یې ورکوم او د لوی ځوان په نوم یې ورکوم دا شرک دی الله په نوم یې ورکه ثواب یې که هغه ته بخې وبخه خو د ثواب ته محتاج یې هغه لوی ځوان نه دی محتاجه هغه د الله لوی ولي و ته د هغه نه لوی یې ستا مور پلار خپل مور پلار ته ثواب وبخه که نه د یولسمې ورځې پې اوس هم خلک ورکوي د کوڅه کې وګورځه ته یولسمې روپۍ ورکوي یولسمې دا څه کسان یې نه پېژني که نه شاه عبدالقادر جیلاني د ګیلان او د جیلان علاقې د هغه په نوم باندې خلکو ته لوی ځوان وایي خپل نوم د هغه د شاه عبدالقادر جیلاني حنبلي المسلک دی دلته خلک احناف دي هغه حنبلي دی هغه حنفي نه دی هغه مذهب د سر نه جدا دی دا فولیدین کوي یامین بالجهر کوي هغه تاسو یې کوئ څه دلته د هغه په نوم پیسې ورکوي موږ دا نه وایو چې غلط کار کوي خو لوی ولي دی ثواب خپل پلار ته وبخه مور ته وبخه نیکه ته وبخه ستا په ثواب هغسې کوي خو لوی ولي دی ابل چې هغه ولایت ولي د الله تا له ولي شي چې ته ځې هغه نه یې غواړې خبره پوهېږي ځان له ولي وکنه تا مال خو نه وکنه ته که مونځ کوې نو مال یې کوې که ځان دی کوې روژې کې نیسې ځان نه نیسې که مال یې نیسې که نه د خلکو له نیسې بل لاره ته ووایې چې یو سړی ولي شو نو ستا په خیال باندې هغه خدای شو یو سړی ولی دی یا پیغمبر دی نه دی خدای دی دا خدای توب کارونه دی کولی شي ستا پلار دی نیکه د ډېر لوی سړی دی ته عزت کې سجده ورته کولی شي په فرق پوهېږې ستا ښځه ته پته ډېر احسانات دي تا هغې ته رکوع سجده کولی شي یا تا ته کولی شي اگر لدې دې څه وایي نه حرام دی ګناه ده کفر دی نه ته ولې ځې بل له د نورو له ولې مخلوقات له د خدای توب حقوق ورکې لاس په نامه ودرېدل دا الله ته به مونږ کوو په مانځه کې ته نه ودرېږې الحمدلله رب العالمین دا د الله حق دی ټیټېدل رکوع مونږ کوو دا د الله حق دی سجده کول د الله حق دی دعا غوښتل الله نه به غواړو عبادت چې څومره قسمونه دي الله طواف کې د خانه کعبې نه بګو د پیغمبر د کور هم طواف نشي کولی شرک دی طواف عبادت ته د الله حق دی په فرقونو پوه شوي تاسو
صرف نن ما یو خبر وکړه د الله پیژنګلو دغه حقوق باندې مې خبر وکړه. الله په ذات کې یو دی، دغه په بل ذات نشته. دغه صفاتونه دغه کارونه هغه کې هغه سره څوک شریک نشته. باران ورول، بچي ورکول، روزي ورکول، روزي تنګول، بیماری راوستل، بیماری بوتل دا الله کوي. جون ورکول، مړ کول دا الله کوي. بل ذات داسې نشي کولی. کته چې پلاني کوي تا هغه سره الله دې شریک، الله سره دې شریک کو، شرط وکړو. خالد صفاتونو تقاضا الله د ارز نه اوري، اولاد ورکی، روزي ورکی، تقاضا دا چې دا اغنا روزي وغواړم. یا الله پاکه مال رزق راکې، یا الله پاکه ما وبخي. په دې دریو سيزونو پوه شوې کنه. د ایمانیات او بنیاد په دې توحید دې تخلق وي، د الله یوواله. ما تاسو ته په اسانه پښتو کې وي د الله په موږ څه حقوق دي. ته د چا زوی، د چا نوکر، د چا دکان کې، د چا کانټر کې، د چا بکور کې، نو ته سکه غل کنه کې عزت کې، احترام کې، کټ کې او د سر تزیب لري کنه. ته چې الله دی دنیا ته راوستي 2 ساس کې وبو راغی نه ته جوړ کړی دا مزیدار سترګې، دا مازغه، دا ویختو، دا غاخونه 2 ساس کې وبو نه جوړ شولو. دنیا ته انسان رو لګلې نو اوس داغه پتا څه حق نشته. د مور حق باندې، د پلار باندې، د گاونډي باندې هغه سپیچ د ساتلی هغه تم ته خوراکا چي کنه سره پمای حق دی وي نه دا الله پتا حق ني. انسان جوړ کته یو سپیچ جوړول شي او ما شي او مچي جوړول شي. مونږ خو درخواست نو ورکړه چې الله پاک ما انسان جوړ کې او د اخري امت کې مو لګي. نه په موږ څه حق نه دی، حق داغه د عبادت چې هغه موږ ته سویری دی په کومه طریقه محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته چلو خو چې خلکو ما ته وګوره، ما ته هغه ویری دی چې داسې مونږ عبادت داخله کوي. ما ته الله ویری دی چې دا مخلوقات پوهه کدا ما چې پیدا کړی دي چې ما ته وګوري، تا ته وګوري، او داسې حج او داسې روزه او داسې مونږ داسې د بیبیانو داسې د اولاد خیال وساتي. دا ټول عبادت بس وګو سنت په کې بیا ان شاء الله اذان او خطبه وګو. سبحانك اللهم